لکه یو ملاو هغه به وعظونه کول، تقریرونه به کول، دنیا به جړوله خندوله، لویه دنیا به ورته ناسته وه او چې کور ته به راغی نو بیا به ښځې ورته د شرابو کټوری تیار کړی هغه به اوس کلو ټوله شپه به دی هم ګډېدو ښځه به هم ځان ته ګډول. یو بزرگ په لاره تېرېده دی لګیا دی تقریر کوي، خلق لویه دنیا ورته ناسته ده. وا بزرگ چې څه وخت کې وکته نو په دې مجلس باندې رحمت نه ورېده. ډېر ساعت ولاړو حیرانو چې دا دومره ښه مجلس دی، جماعت دی، دین پکې بیانېږي او په دې مجلس رحمت نه ورېږي چې دا چل څه دی. نو د ده کور ته لاړو، دروازه کې ولاړ دی، ښځې ورته خیر راولېږلو څه چې زمونږ د ملک رواج دی، اوړه واخله یا پیسې واخله. ده وی نه علم پیسې والا نه علم روټۍ خورې نه. نو څله ولاړې ویلې بیبي یو تپوس کوم که صحیح جواب دی راکړه. ویلې څه وی ستا د دې میړه څه عمل دی؟ ما د میړه څه عمل دی؟ هغه دی لګیا دی جومات کې کنه. ورته نه د کور عمل به راته ښیې. هغه پوه شوه چې دا څوک الله والا بزرگ دی. ورته فقیر صاحب دی چې څه وخت کې راشي د خپل زیرو بم نه دا کټوری ورته ما تیار کړي، دا اوسکي او دا باجه دا باجه راوالي، دی باجه غږوي او ټوله شپه زه ورته ګډېږم. ده وویلې فوی دا په دې مجلس چې رحمت نه ورېدو نو وجه دا وه. ځکه مولانا روم ویلی دي چې واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند، واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند، چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند. واعظان په منبر او په محراب باندې جلوهګر وي، داسې لګیا وي، ځمکې او اسمانونه جنګوي او خلق دي لوټ پلوټ کوي. لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند، چې خلوت ته لاړ شي بیا بل څه. عزیزانو یو وخت داسې و چې زما ذهن هم د هلکوالي زمانه کې دا نه منله چې یاره داسې به څوک داسې کوي. اوس مې ومنله. په دې محراب او منبر جلوګرۍ نه بعد دا خلق ټوله شپه وي سي آر ته ناست، دمتوب او کنجرتوب ته ناست. نو اوس مې یقین راغی چې دا خبره بزرگ ټیک کړې او د مولانا روم خبره خو بیا د سندان گزار دی، نو د هغه خبره چرته غلط. نو زما عزیزانو هغه فقیر ورته ووی چې دی څه وایي چې څه وخت کې تا ته وایي چې کټوری راواله. وایي دی راته وایي چې راواله هغه کټوری، خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي. ویل ښه ده چې بېګاله راشي او تا ته وایي چې راواله کټوری، خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي، نو ته ورته وایه غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دی. غفور الرحیم خدای خو ان بطش ربک لشدیدم دی. الله وی اے حبیب زمان نیول داسې دي چې یو ځل پکې څوک راشي
بیا د دنیا یو طاقت رانه خلاصولی نشي. نو ته ورته ووایه چې غفور رحیم خدای خو قهار و جبارم دی او ان ربک بطش ربک لشدیدم دی. ویلی خواه چې بیګاله دی راغی خلق رسخت که وراوړه کټوره خدای غفور رحیم. ویل ښځې ورته ویل سړیه خبره واوره خدای غفور رحیم دی خو قهار و جبارم دی. ان بطش ربک لشدیدم دی. ویل ها کټوره په دا ځمکه وویشت او ویل یا الله توبه په سجده پرېوته او معافي وکړه. خبره خلاصه شوه. څه میاشت دوه درې تېرې شوې فقیر بیا په لاره روان دی بیا لګیا دی تقریر کوي. فقیر چې اسمان ته وکته د الله کروڑونه و ربونه رحمتونه پرې راوړل. بیا یې کور ته لاړو دروازه کې ودرېد. بیبي راله څه وایې فقیره؟ ویل زه هماغه فقیر یم. کار وشو؟ ویل کار خو داسې وشو چې زه درته اوس څه ووایم. اوس چې د جومات نه راشي ټوله شپه یې زم په مونځو درولیم او په خپله هم خدای ته په سجدو پروت. ټوله شپه زم جاړم او دی هم خدای ته جاړي. زما عزیزانو د چا چې خپل اندرون صفا وي اندرون پاکی د هغه خبره په خدای قسم د غشي گزار او د ګولۍ گزار څه شی دی چې په چا ننوځي د هغه خبره د غشي او د ګولۍ نه زیاته تیزه په سړي نه. دا زمونږ خبرې چې خلق د سړو نه ګڼي د هغې وجه دا ده چې وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خفه نشي که مې نوم واغستو ستا. زمونږ خپل اندرون پلیت او مردار. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه زمانه وه دا ډېر لوی سړی و. د ده کلي کې یو ډمه وه هغې به 1500 روپۍ د یو شپې اخیستې. چا به چې ورسره شپه تېروله 1500 روپۍ به خلق وله راله وی صاحب دا خو غرق شو د دې بیړه غرقه شه دا 1500 روپۍ خلک کورونه خرڅوي. څوک پټي ګاڼه کوي څوک ځمکې ګاڼه کوي لکه پښتنو کې عام رواج د زوی واده دی هغې دپاره پټی ګاڼه کوي مینه ګاڼه کوي چې ډمه رانهولي هم سترګه یې ټیټېږي. په پېښور کې دی چې واده یي صاحبه چې پولیس بینډ رانهولې یا فوجي بینډ رانهولې یا دا بارډر والا د زناور بچي د دغو بینډ رانهولې صاحبه بیا دې سترګه ټیټي. تاسو خیال راغی کلو کې چې ډمه رانهولې بیا دې سترګه ټیټېږي د ښځې سترګه دې ټیټېږي ستا ټیټېږي. تاسو خیال راغی. نو ابو شیخ جنید بغدادي ته خلقو وایي چې بیړه د دې خلکو غرقه شي هغو طبعي جوړه ده. شیخ جنید بغدادي وی ښه خلق داسي جهاد دې ته وایي انسداد د جرائمو دې ته وایي. جواب یې ورولېږلو خپل شیخ چې اډمې ته ووایه چې بېګاله ستا کور ته به شیخ جنید بغدادي راځي چې بل چا نه پیسې وانه لي. شیخ چې ورغی اډمې ورته ویل چې زما کور کې شیخ جنید بغدادي څه کوي؟ پیر دی بزرگ دی. ویب نورې خبرې پرېږده پیسې به 1500 روپۍ لې او شیخ جنید بغدادي به ستا کور کې شپه تېروي. دا ډېره دمم په هیبت ته چې بیړه یې غرقه شي. دا دومره بزرگ او پیر او دنیا منلو والا که نه دی نو ماښام ماسخوتن مونځ شو شیخ جنید بغدادي شیخان ورسره دي او د ډمې کور ته روان دي. هسې د شیخ جنید بغدادي د ایمان ته وګوره چې دې خبرې ته نه ګوري چې زه د ډمې کور ته ځم دا خلق به څه وایي. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې په اخبار کې راشي چې سبا به د بجلیګر ملا د پلانې ډمې کور ته ځي تاسو به څه وایئ؟ یعنې ستاسو دا سرونه به دا ومني چې دا مولانا صاحب چېرته تقریر کولو له وله ځي
نو اخبار بلاس کې والے راشه کنه راش او بیا دا ساربزن طلاقی چې دي چې دا ما پرتګونه په پاسمان کې جنډه کړی دي دغه له خو به یو لویه موقع په لاس ورشي. پرون راته یو خان وی اخترم کله کړو مال اختر ویلو مال پرون هو کنه پرون نو دیو ښځه مې یو ځای لیدلي ویل پرون کوم ځای اخترو مال پرون اخترو کنه ویل کوم ځای مال هغه صدر نه چې صدر پول باندې زه ته سره یو ځای شو مال تا سره اختر ناست نه اوس بس داسې شو چې ساعت یې ووته ویل نه دي هسې تپوس مې کولو مال ما بسې وویلې کنه پرون اختر وکړه بې غیرته ته ما ته وې اختر دی کنه دا زمونږ ملک دی دا د دې خلقو حال دا به د چا ذهن ومني. اوس شیخ جنید بغدادي دې ته نه ګوري چې دا خلق به څه وایي چې دا لکونه او زرګونه دنیا مریدان دي او دی د ډمې کور ته نه هلته غرض نفس نو غرض نفس نو غرض د یو انسان بچکولو د ګناه نه اگر که زما نفس پکې تباه شي خدا انسان دی د ګناه نه بچ کور ته ورغی پیسې ورکړې ویل بیبي خبره واوره دا پیسې په کم شرط هلې وی صاحب په دې شپه کې به زما ځان تا ته وقف ته چې څه وایې زه به وایم چې ښه ویل نه خو به نه کې وی نه به شیخان رسخت کو دی دننه لاړو دروازه یې بند چې دننه لاړو اډمې ته وایي چې بیبي داسې چل دی چې زه داسې پیر غوندې یم صفایي زیاته خوښوم ته لاړه شه لږه ولامبه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه ویل ډېره لاړه ویلمبل پاکې جامې واغوستې او راغله ورته وی بیبي ستا او زما خو ټوله شپه دا خبرې به کوو خو زه داسې پیر غوندې یم منځونه مې ډېر خوښ دي نو یو دوه رکاته به تو کړي او دوه به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوم ویل ډېره ښه دمه یې په مانځه ودروله چې په مانځه یې ودروله شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نیت پې وتړلو قبلې ته د دې مخ کو په مانځه یې ودروله او دې په خپله اوس اسمان ته ګوري او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے پروردگارا زما خودم رکارو چې د دې ډمې کار زناو دا مې د زنا نرونی و او را مې وستتا ته مې ودرولا اوس دینه مخکې زما کار داو چې داسې هیله او وجه مې جوړه کړه چې دا ډمه مې د زنا نه رامنې کړه او تا ته مې اوس دې نه مخکې پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے الله د دې زړه د ګناه نه بندول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی دا ستا کار دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر خدای د دې ډمې د زنا نه زړه تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا چې دا الفاظ ډمې واورېده بېهوشه تر سبا پورې بېهوشه پرته وه سهار چې په هوش کې راله نو د شیخ جنید بغدادي په لاس یې بیعت وکړو او توبه یې وویسته چې مړه کېدنو د خپل وخت لویه ولي او بزرګه وه تاسو خیال راغی عرض میں داو چې دا اولیاء او د بزرگانو کار دای د خدای مخلوق د ګناه نه بچ کول او اولیاء او بزرگان دا زمونږ د زمانه ګڼ کپان نه
دا زمونږ زمانې ګڼ کپان نه چې دا ځان ته بړي سي ساتلي چې دی مخکې تیر شي تا ته ورشه دوا ته والا دوا حضرت جینا دوا والا دا ګڼ کپان دي او دا د جیبونو ګڼ کپان دي اولیاء درته ہے اولیاء دا نفس ده نفس قرآن کې 3 قسم راغلی نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا نفس ده دا باقاعدہ د انسان غوندې خبرې کوي دا اولیاء سره استا خدای په تاسو پیژنئ نه چې نفس ته تاسو نفس چې ده تشو متیازو دي شي ته وایي نفس میں خراب ته وایي نفس دغه شي ته نفس ته پیژنئ نفس 3 قسمه نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ بیا دا نفس په هر شکل کې متشکل شي او د انسان په شان خبرې کوي سړي سره خبرې د نفس بزرگ ته وایي چې کله را باندې وخوره کله پیژنئ پانچې دا خپې جنگیر پورې وغیرہ کې چې سرونه خپې دا ډېر غوړ شي بزرگ ورته سبا به در باندې وخوره چې سبا به شو نفس به ورته بیا وایي چې ځکه نه ویل نن نه سبا 19 کاله تیر 19 کاله اول ورځ نفس ورته وایي چې په ما پانچې وخوره او دی ورته وایي چې سبا به در نو نفس ورته څه وایي ہر شب گویم کے فردا ترکنی سودا کنم ہر شب گویم کے فردا ترکنی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم ظالم ار ورځ وای چې سبا بل ورځ بیا وای چې 19 کاله تیر تاسو وای په ایمان چې مونږ ته نفس کم فرمایشو کې 19 منټ هم په نه تیرو او منډه کوو 19 منټه ا بزرګ دې د نفس فرمایش کله غواړي پانچې 19 کاله اخر ورته نفس وای چې خدای دې زما بنیاد وباس چې زه تا نه پانچې غواړم بس وې نه منې کېږي نه راځه چې در باندې وخورم جنگیر پورې ته بوتله چې تللی دي پانچې خوړلې دي پانچې ډېر قوي او غوړ شي چې شپه شوې ده نفس ورته ویلي دي چې زه اوس چېرته د زنا بندوبست کوه دې بزرګ ورته ویل چې حرامي ما چې ته 19 کاله ستاړه چولی و 19 کاله زه په تا پویم چې ستا ټولې ارادې پلیتې او مردارې او پلیت وی او پلیت اراده دی اوس خامخا مې نه پرېږدې ویل بلکل چېرته به ځې او کمې ښځې سره به شپه تېرې بزرګ ویل راځه یو دمې کور ته تلي هغې ته وی بیبي کور کې خو د شپه تېروم پیسې واله هر څومره چې خو په یو شرط وی څه وی زه چې ستا د کوره سهر وځم نو ته به د دې پاس بلخانې نه چغې کړې چې و خلکه راشئ وګورئ دا پیر او دا بزرګ بیګا یې زما کور کې شپه تېره کړې دا چغې به هغې وی چې دا خو شرم ویل ما وعده به راسره ویل ډېره پیسې ورکړي وی زه ته خپل ځای کې چېرته الله الله کوه او زه به خپل ځای کې خو چې سهار وځم نو ته د پاس نه چغې د ډمو بازار خو په بازار کې که چې سهار دی راوتی دی او پاس نه دې ډمې چغې کړي چې راشئ خلقه وګورئ دا پیر او دا بزرګ ویل بیګا یې زما کور کې شپه تېره کړې د بازار خلق وروره ستاسو غوندې ورپسې الله دعا په کاڼو په سوټو په خشڼو باندې صاحبه دې مخکې او دا خلق ورپسې او بیړه دې غر کشه پیره دا دې څه وکړه د ډمې کور
لاړ یو بیابان کې کېناست اوس خاندي دا نفس ورته وی دی ورته نفس ته وی چې څنګه خوند یې درکړو نفس ورته ویل زما د زهر شي هغه پانچې چې ما خوړلې وې په شرمونو دی وشرمول نفس ورته ویل چې ستا یاد چې بیا د پانچو نامه وانلې بیا به غواړې پانچې خو په دې مې پوه که نفسه چې دا ټول بدن دې نشته او خالي سر دې شته خبرې کوي نو دې نفس ورته وایي چې ټول بدن مې ځکه نشته چې تا 18 کاله زه اوږې ساتلی وم او زما تمنا دې نه پوره کوله نو په دې 18 کاله کې زما دا بدن ټول ویلی شوی و